ګرانو کتونکو دا مهال زموږ سره یو کاروباري شخصیت سماجي کارکون هم دی او سوشل ورکر هم دی. د هغه سره به خبرې اترې کوو چې کوم په بلوچستان کې دا صورتحال جوړ دی، د دې ذمهوار څوک دي، څه به وایې په دې باندې؟ داسې کار دی په ملک کې دی وخت کې یو ډېر عجیبه صورتحال روان دی او د ملک چې کومه سیکیورټي دا چې کومه ادارې دي جبکې ټول ملک ته د هغې نه نقصان دی او د هغې ډېرې وجې دي. څه قام پرسته خلک چې د قام پرستۍ په نوم او په دې خبرو باندې هغې روتې دي او هغه د بیروني خلکو د بیروني طاقتونو د ایجنسو په اصل کې دا د هغې اعلیکار دي. که هغه دا زه به ووایم لکه ښکاره خبره ده که په بلوچستان کې کم بیلی یا دغه خلک دي نو هغوی که د ټوپک او د طاقت په زور باندې د ملک خلاف لګیا دي او د هغې جرړې چې دي نو هغه کټ کوي نو دغه شانه د قلم او دغه په دغه چې کوم په دې طریقه باندې هم څه خلک لګیا دي لکه مارنګ بلوچ شوه یا دغه شان قسم خلک شو هغوی هم لګیا دي په خپل دغه باندې طریقه باندې دا هر چا خپل یو طریقې واردات دی هغه لګیا دي او د ملک له نقصان ورکوي. د بار خلک چې کومې ایجنسۍ دي هم د دوی په ایما باندې دا لګیا دي. که مارنګ لانګو دې وخت کې انټرنیشنل میډیا چې کومه ده BBC ده ناروې ده نور چې کوم چینل دي هغه غزا نه ویني، هغه په فلسطین کې د بربریت نه ویني، هغه د مارنګ الډ چې والد هم دهشتګرد ورور هم په دغه دهشتګردۍ کې ککړو. دا چینلې چې دي دا هغه خلک او دا هغه سپورټ کوي کوم خلک چې الډي لګیا دي هغه زموږ د ملک خلاف کار کوي. نور داسې ډېرې خبرې په دنیا کې ډېرې ستاسو خبره غزا فلسطین نور داسې ډېر ایشو دي هغه پاتې دي او هغه خلک چې دي نو دوی را سپورټ کوي او دغه ورکوي چې د کومو نه ملک ته نقصان دی، د چا نه اسلام ته نقصان دی، د قوم ته نقصان دی. دا خو ظاهره د مارنګ بلوچ یا دا ټایپ خلک وګورئ ټولې دنیا کې دا څومره ویزټونه کوي هغې په لاس کې چې لیپټاپ وګورئ نو د هغې قیمت یو سړی روباسي یا یو سړی دی دا وګوري چې مارنګ بلوچ په دې تیر شوي کال کې امریکې یورپ ته څومره دورې وکړې نو بس دا خو مطلب دا دی چې عجیبه غریب خلک دي دا پیسې دوی ته د کوم ځای نه راځي. د مارنګ بلوچ پلار چې دی د هغه ریکارډ وګورئ د هغه سره چې کومې وسلې وې د هغې یو سنایپر قیمت په لکونو ډالرو کې او هغه هغې سره وسلې وې او هغه لګیا وې هغه ټول هر څه د ملک خلاف استعمالیږي. نو زه خو دغه وایم زه خو خپل چې کوم نوجوان نسل دی خاص کر دغه پیپ جنریشن وار دی کوم چې زموږ د ملک خلاف دی د اسلام پاکستان د اسلام په نوم جوړ دی صحیح ده دلته به ډېر کمی وي شي وي په موږ کې به ډېر کمی وي خو د دې مطلب نه دی چې زه چې دی نو دغه راوالم او خپل ملک ته نقصان نو دغه بالکل دا ادارې دي چې دا دي زموږ ادارې دي کمی بیشي به وي. لکه دې وخت کې آرمي چیف صاحب کردار ته څنګه ګورې بل فوجیان آیرو شهیدان کېږي که نه نو موږ څه فوج سره ودرېدل لازمي خبره چې فوج دی او ادارې دي خو موږ یو او دا ملک دی. د دې تپوس د هغې خلکو نه د یو سړي وکړي چې په یو ملک کې په معاشي لحاظ سره به مضبوط ملک وي خو د هغوی به ادارې د هغوی به فوج د هغوی به دا کمزوري نو ټوله دنیا لګیا ده او په هغوی باندې لوبې کوي که نن موږ بچ یو زموږ څه دونه مالي مضبوط پوزیشن هم نه دی خو که زموږ ملک نن بچ دی او مطلب دا دی خو د هغې وجه عمده ادارې دي دا آرمي ده چې د هغې په وجه باندې الحمدلله دا ملک نن ګنې که دا نو دا به اوس خدای مکه 100 ټوکړې شوي او داسې لکه اسانه نه ده دا خو د دوی په کوششونو په محنت او د دوی په قربانو باندې او روزانه موږ شهیدان ورکو روزانه موږ زخمیان ورکو. دا د خلکو غلط سوچ دی چې دا بعضې خبرې دا راوړي او زموږ ایجنسو پورې تړي چې یاره دا زموږ ایجنسۍ کوي دا ټول یو غلط سوچ دی د دې سوچ. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو د کاروباري شخصیت دغه خبرې تاسو واورېدلې. دغه مارنګ چې وي دې ته بلوچۍ ویلم نه دي پکار مارنګ لانګو د دې پلار چې کوم دی په ترهګرۍ کې ککړ د دې رور په ترهګرۍ کې ککړ یورپي ممالکو ته دا بار بار چکرې وخي په دغې خبرو کې تاسو وورئ چې دوی سره دا کومه وسله ده دا د کمې دې روړي او دا دونه پیسه چې کومه ده دا دې سره د کمې نه راځي. بیا سبق په پنجاب حکومت ویلی دی په کم یونیورسټۍ او هاسټلو کې دا اوسېدلې ده خو صرف د ډرامو دپاره بیا د مسنګ پرسن خبره کوي نو ور دي کې د بیلې لیست که نه چې بیلې کې کم کسان دي دا ادارې دي د دې حیثیت د مور پلار دی دا هېڅکله زموږ ادارې داسې نشي کولی چې یو بېګناه سړی په دې ملک خو په کروړو خلک دي که نه
څوک یې مو چت نه کړل، هر سړی خپل لګیا دی، خپل ژوند کوي، خپل روزګار کوي، خپل ټیم تیروي. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو، د خپل پوسټ سره کلک ولاړ یو. دغه عوامو وینا ده، ورسره دغه دهشتګرد تنظیم په ضد باندې د دوی اواز دی او مارنګ په ضد باندې د کاروي کولو غوښتنه دا ځایي خلک کوي.